الهی اسرارنا دی هغه شو چې امام حسین سلام صدیر شوی دی هغه علمنا څنګه خدای سره به تور خزانه هغه پټ ساتل دي چې کوم وخت کې څرګندوي یو هغه خبر دی هغه الهی اسرار هغه نه چوک خبر ځکه هر یو کس باندې اعتراض کول لوی علیمان څه ځون ته علیمان نه ویل ابن عباس باندې کې کاس ام سلمہ بزرګوار باندې کې کاس او چاته د رسول الله او کولونه او لوی کسان هغه ته رسه دغه ته څنګه شي بیا هغه د سي محدود کسانو سره تاسو پنځ تاسو راوچونیش مددگار بابا بزرگوار سره څو شپل کو فی کې عراقي امام حسین مشتبه سره تورور بزرگوار سره ته څنګه دغه ته سي هغه له مو بل برنامه دی مو بل پروګرام دی چې مو تخپل نه کړو سبا ویلې تاسو نه خبر کله شي دغه جمله صدق لوی بزرگوار ورته اشاره وکړه هغه لوی کتاب سره کله هغه بزرگوار خپل کتاب کې جوال کلام کې دا جمله لیکلې ده که هغه ځای کې هغه کسان شته ونو پاکستان په دیوال باندې کار مې کې دا هم د څه کسان شته دی دا بزرگوار سیاهی سو یو خدای خبر ده په اسرار د کربلا یو هغه خبر نور امام باندې اعتراض په کار باندې کړل شي معصوم باندې پیږي کنه پیږي د پیوالې کوشش صرف کاوه اشکال او اعتراض ما کوي انسان ور باندې کني دا هر یو عقل منلی خبره نه دی هر یو عقل نه مني هغه عقل څنګه عشق سره لمبوي وي پرواز کوي عشق سره ماغه عقل تسلیم های شي منای شي کني کله ورکی عقل او عشق مانس کې اختلاف وي نزاوي عقل هم محو تماشا لبیگان الهی کود پڑا آتش نمرود میں ابراہیم اخذ کی سمائے عقل واری نشو کرتا عقل واری بھی سچا کاری ہے سمجھ جاؤ تو اس ورتا ٹوپک ہے ورتا ورزائی ہو آغا عقل ساغا عشق سرا لیوال کی ہو آغای تسلیموی لیزو کم کا سونا عقل اغزوی تا رسیدہ لے دے عشق مرحلی تا رسیدہ لے دے اغزوی کی عشق عقل خپلا کی اسامی لوی کی عشق ماغا عقل دے عقل ماغا عشق دے دا کا سون 100% تسلیم کی دایشی معصوم آمرتا خدایی آمرتا ملائکونا بوندی سلا کا آقا صاحب بزرگوار سمیں فرمایش وکرلو آقا آیای موضوع ملائکونا بوندی رسیدایشی انسان دیم بوندی حقیقت کی کا زونو پیجندی من عرف النفس فقد عرف ربه جو خپل نفس پیژندل او خدای پیژندل دا هم خپل ځان پیژندلی دی وایي خدای نه خبر کله خدای نه خبر نو مود سلوی کې دابو ته چې لوس چوي شو تش کوي څه کله هغه تش نشو کوله نو هر چا به اعتراض کوي د خپل ځان سره کوم څه پیګو شباس مې سندار سریو در حال کې انده ارس ندی کم سے کم لک خاموش انسان چرا چه بوی زبان اون خبر اوس داتی ای دو بزن نه چه بور سراوی ها او خیار داده سلوشی پختن وکیونا صدا چه چالده تو سر منبع چه تو سر حوالت چه تو سر مدرک چه که زن پیوالا گوری زن کسان زن نپیوی کنه زن پیوالا هم نگوری اگه یادی راجی بعدی نگوش سر بسکمای سرای سوایی خدای متدار ای پوی توفیق را که زن پیوالی توفیق را که دق عقل دق عشق دق تعلیم دق علم و دق اسرار زن خبر اولی توفیق خدای را که یا کم سے کم سکمان اعتراض نور بندی که او خاموش رو پکارده دو سواری وکی یعنی دو اشورنش تسلیم آوله کربارا وکی چوب تسلیم آوش نعوذ بالله ورسم زنه کسان شای سعید دو خودکشی و استغفرالله یا مولا علیه السلام سو کفی مسجد و تلو ای دو خودکشی و پلانکای تو هغه خودکشی کا پلانکی خودکشی کا بابا تاسو څه خبره هغه برنامهونه هغه پروګراماتونه څه نه خبر فکرور دین انسان یا زنه کسان ایسو امام حسین سلام چونه هغه المنزه برای قربانی ورکړه دین برای قربانی ورکړه البته مشکل سوال ده که دایمو تو المنزه نه یای نه دی برای دې دو المنزه نه دو المنزه نه وای کول دور لشکر و اختر رفته سر ټول المنزه نه کول کم سے کم کټول نه کول اکثر خور کی کول حتی څه کله نه راواله والا ارکبو یا خیر الله الله
ابشری لکم بالجنه تو جنت خوش خبری در کام دو خدای لشکر سپاره گوی خدای لشکری و دل منزونه کار درجه کار واشتن بیا بل سر موضوع بیا بل دین و بیا آقا بقول امام خمینی رضوان الله علیه ساقا فرمایش کردی یو اسلام امریکایی ده یو اسلام نبی محمدی ده الله الله نبی حسین وشا اسلام حسین یعنی دین حسین یعنی قرآن حسین یعنی حق حسین یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه یون سه پیغمبر نه پیغمبری ختم نبوت ختم لا نبی بعدی یعنی اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد و کلنا محمد مطول محمدی حسین بیا محمد حسین بیا توحید حسین بیا اسلام حسین بیا دین و سبب برای که در بزرگواری دین هست حسین دین پناه هست حسین سر داد نداد دست در دست یزید حقا که بنای لا اله است حسین در توحید پر قربان شود در بنا د پاره در لا اله د پاره قربان شود خدای د پاره قربان شود نه د موت اسلام پاره نه د موت منځ پاره نه د موت رجی پاره نه د موت زکات کله ورکو کله چې کو کله سره پیغان اور باندې سمه زکات چه ده خون چه ده مون چه ده رجا چه ده دین چه ده اسلام چه ده دشه شود پاره نه باشه آقا کوي څوک زته یان آقا حسین هغه د پاره قربان شوی هغه اسلام هغه قرآن هغه حق هغه محمد هغه علی هغه حسن هغه فاطمه هغه حسین دغه پاره قربان شوی هغه توحید الذابون السلام علیکم ایها الذابون عن توحید الله تو امام حسین سلام برای خبری کوي هغه ست ساری هغه زجگنج شهدا کی کوم صحابه کوم هغه اصحاب و انصار خو بیا ولیدی شهیدان دی خاک دی ابو تیس بیا تو سیم خطاب شو رست جون سیم حسین سلام زیارت ولې حضرت علی اکبر زیارت ولې خو خو طرف ته هغه گنج شهدا طرف ته مخاطب شو هغه ته وایي السلام علیکم ایها الذابون عن توحید الله سلام دې مو کو تاسو باندې او توحید نه دفاع کوونکو دا توحید لپاره ته ولې شهیدان شي دي قربانی کړی دي نه دغه او شوسه کې ویل شي سلمون بهتر ده که حسین بهتر ده او ویل شي قرآن بهتر ده که حسین بهتر ده کوم قرآن هغه قرآن څنګه عین حسین ده حسین عین قرآن ده هغه حق ده او علی مال حق والحق ما عدل بتا مولا علی کوم دي کې ټول دایمه مونډیا هغه امام حسین کا امام حسن هغه حق دي هغه قرآن دي هغه المنزونه دي مغارج دي نه انسان زهیر المنزونه رجی ته پرې دا ونه اوس بل استغفر دای خروج شخونه دي دوست نه بیا خدمت هغه ولا بس ونوي هغه سټه بس سټه وي پکور دې دا پونی وي پکور دې دا شخونه وي پکور دې دا غولي وي پکور دې دا سټه احمدونه موجوده وي خو ما با دوای سو مو تو ارمانزه د پاره قربان کړی خو بیا پکور دې هغه نیوزو یا کوي ته سن بهتر ده کلمون بهتر ده نو کوم منځنه دی ایمان منځنه دی او خلق منځنه دی هغه عمرو حجونه دی هغه زکاتونه دی نه هغه منځنه وای هغه حسین کولو علیه السلام هغه منځنه وای هغه مولا علی کولو هغه سجدی نه وای هغه څه کله سجدی کې منځ کې وای غشه به پینه او بسلو هغه ته هغه به پروانه کوله هغه منځنه بیا وای هغه منځ برک هغه من بهتر ده که حسین بهتر ده نبی خود یو شهیدی چقدر کل قرآن و اهل بیت یو شهیدی نه المونس کو زغمه ده اخی قرآن یو جز ده ورو که غوندی که ویله کونزا کی زغمه ده قرآن و اهل بیت یو شهیدی چقدر رسول سلام فرم تلالو دنیا نه ویله چه زتوست ده دوایشون ده سه پرگادان اینی تاریکو فیکم مستقلین کتاب الله و عترت اهل البیت ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض نه څه دا دوا شو ته تاسو ته پرېږدم چې ویلا رسول پاک صلی الله علیه و سلم د فرمایش او بیا در دو سلسو د دوی غوته د شکل شهادت ولا غوته دا شی نه ویل نو دوی کی واغوته الوړه دی ولا چکا دی دا شی ویل دا شی ته پرېږدم ځکه هغه جواد ابن بزرګواری خدای محفوظ وسط اوسم زندانه لوی مفسر د قرآن ده هغه چې قرآن عدل اهل بیت او اهل بیت اصلا عدل قرآن دی ما باید وای د یور کې افضل ده د ورو کې ټیک ده ته روایت کې شادي هغه چاله ها ستاره ده څه د یوتن اکبر ده د بل اصغر ده اکبر و اصغر څه حالت نشته
اکبر و اصغر هلته نشته دي یو بل څه لحاظ ساتلی شوی دی نو که چیرې ما ته خورو زمونږ خبر کو او خورو کتابو ته لوست شوو او خورو علما نه پوښتنې کوئ او ډاکټرانو ته سوی خورو ډاکټر پېژندوئ مریض هر چا ته ما بیایئ هلته هم څوک باندې تحقیق کوئ علما نه پوښتنې کې هم تحقیق کوئ هسې عام بس کوي هغه بله خبره دی هر څه څه کوي کوه اگر شي څه هغه کې هغه احتیاط کوئ هر څه فایده نه کوي هر څه افهام تفهیم څوک نه وي هغه بس کې فایده نشته هغه سره کوئ همه لذا کاس و ناکاس به ورته وپېژندې نو ټوله مقصد د دنیا هم نه وي نیت خالص وي او خور و شیو پسې ورسې وي خدایي وي الهي وي نو پس هغه دا واړه بچي نه ونیسه چې سکولو کې ورکېږي هغه لوی لویو عهدو والا ویلي نه وي هېڅ فار نه کوي څه کومې مرحلې کې روان یې څه خدای فروي دا دنیا به دا آبادوي هغه دنیا به دا آبادوي څه نیت خالص وي ویله لوی ډاکټر هم دنه جوړ شي لوی انجینیر هم دنه جوړ شي لوی ملا و عالم هم دنه جوړ شي پته نشته چې او چې به دنه جوړ شي ښه څو قرآن و اهل بیت سره نه وي دغه پویه د سره نه وي نیت د خالص نه وي باور وکړه څه خسره دنیا والآخره به یعنې شب زړه تنګ وي د دې کسان څه اټینشن ګیري څه زړه خپاره زړه مسلمانه درونده او بوجر باندې دی دا وجه څه دی دا اهل بیت سلام نه وریادي دوی قرآن نه وریادي که قرآن اهل بیت سلام سره ټچ وسی کنه باور وکړه هر څومره مصیبتونه در باندې نازلېږي هغه مصیبتونه تا دپاره سپک وي هغه مشکلات به اول حل کېږي که حل نشول هم تو باندې به سپکېږي کم سے کم و فرق نه کوي امتحانات خو وي کنه اوس د اهل بیت سلام باندې څومره امتحانات نازل شول نو که ما ته ورباندې پوه نه شو څه چا باندې مصیبت وکړو موږ خدای جل کې لیدلی دی بابا دا شی نه دی چا به څه بیماري وي چا به څه بیماري وي چا به نستی وي چا به چه وي چا به چه وي هېڅ پروای مه کوئ او بد ګمان هم مه کوئ خپله در باندې راشي هم پروای مه کوئ بل نیوي هم څوک باندې بدګماني مه کوئ ویلې چې یوه روایت کې فرمایش کړي علیه السلام در نقل شوی دی صلوات خاتون کوئ اللهم صل ان البلاء للظالم ادب وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجه وللاولیاء کرامه څه بېشکه د بلاوانې مصیبتونه مشکلات سره نازلېږي ظالم ورکې ادب دی څه ادب شي هغه تأدیب شي مؤمن دپاره ورکې امتحان دی انبیاو سره درجات اوچتېږي اولیاو سره کرامات هغوی کرامات ورکې دی څه کرامات چښتن شي او کرامات چښتن دي ورکې ډېر لذا بدګماني به نه کوئ څه دغه پلنکي نه مصیبت راغللو حتما څه ګناهونه یې کړي دي څه جرم یې کړی دی یا چې څه پته لګي څه پته البته هر انسان خپله زما یو چیز ده څه چال دی څه چال دی زه ظالم یم مؤمن یم چی یم البته انبیا نه هسې نه دی اولیا خو څوک هغه هم څومره کم کامیاب کېږي خپل ځان باندې کې زیات سوچ پکار دی فکر پکار دی بل باره کې بدګماني نه دی پکار نو نیت صفاوي دنیا که نه وي د سره هم فقیران غریبانو ډېر زیات خدای باندې ګران دي ډېر زیات خدای باندې ګران دي حضرت موسی علیه السلام عرض وکړو خدایه زه څنګه وپېژندم څه ته پلنکي شي باندې راځي پلنکي عبد نه بنده نه راځي یې څنګه پته ولګېږي وحی راغله حدیث قدسي دی نفر نه کوي حدیث قدسی ده وحی راغله یا موسی که چیرې تا باندې ایمان مسکینان بندگان ګران وي هم د تا ته پلنګي دی وایي اول ورځ پیغمبران نه که تا فقیران و غریبان سره لګېږي پوه شه څه خدای باندې ګران وي کنه هغوی سره نه لګېږي پوه شه څه خدای باندې سخت وي دا ځینې کسان ای دنیا کوشش زیات کوي چې دنیا حاصله شي جاب حاصل کوم او ټول نیت کې زړه کې انداوي او وړو بچیان ونیسه هغه پته نشته لوی لوی عهدو والا که چا څه عهدې ورسره دي هغه یې دا کامې دي په کار دي نه متاز زیات یې میلاو شي څه ثروت زیات میلاو شي دنیا پسې ثروت پسې ورسېږي مقصد دا اوس که نیت خالص وي نو که چې در سره وي که نه در سره کار نه کوي که ته اهل بیت اسلام سره قرآن سره ټچ یې ته غریب یې فقیر یې که امیر یې فار نه کوي
ته خدای باندې ګران وي، ته باندې غریبان ګران وي، داسې قرآن باندې اهل بیت علیهم السلام باندې دا دونه جدا نه شو. ما باندې د پبلیک کوم سکولونه دي یعنې حسین د منو کوو د پبلیک سکولو کې به تاسې کسې چې د اهل بیت علیهم السلام ذکر شته، چې د قرآن شته یا کومو کې شته کومو کې نشته، هر سړی اول دا سوچي وي هغه والدینو هم چې زه دا بچی داسې سکول کې داخل کوم چې هغه کې لنګویج زیات وي، د نور شعور کې زیات وي، د جواب مو مثلا میلاویږي دا غمی نه کوي چې داخل قرآن شته، اهل بیت السلام شته، ذکر شته، څه یاد شته، چې د کېږي د سکول کې که نه د کېږي نه دا پوښتنه څوک نه کوي. ډېر کم کسانو سالو کې یو خو خط پرېږده ځین چې زر کې که ته یو میلاو شي هم که نه نو غوټه خبره وي. نو دا سبا ډاکټر جوړ شي، دا سبا انجینیر جوړ شي، دا سبا ګورنر جوړ شي، دا پته نشته سبا زموږ صدر جوړ شي، چې جوړ شي چې جوړ شي، دا به څه قوم او د وطن د خاورې او د اسلام د دین اهل بیت السلام خدمت وکړي. څه خدمت وکړي؟ دا به څنګه خلکو خدمت کوي؟ دې خو زموږ خپل فیس ته که دا ډاکټر جوړ شوی دی خیالي، دا استاد زموږ خپله تنخوا خالي دي که غامیه کوي خپله لګوي کور کې نو چې دی غني وزیر راشي حاضري ولګوي بچی او غام نه کوي، بچی او غام نشته نه پکاز د سکولونه خرو ته ولټوي تو سیام حسین منو کړو پکاز دا ټوله کې ورکی دا ټول شنو کې ورکی یو صلوات خاتم داسې زحمت ختم کوم امام حسین علیه السلام ته ننداره وکړه چې دا ټول شونې نظر کې وو قرآن نظر کې اوس د قرآن مهجور نشي، اهل بیت علیهم السلام خلکو پویر نشي، زه اهل بیت علیهم السلام د خلکو باندې وپېژندم، خپل ځان خلکو باندې وپېژندم چې زه څوک یم. امام سجاد بزرګوار څه هلته لاړلو چې ورته معرفي کول دا څه انا یې کول، خپل ځان مقصد هغه عنوان کې نه و دغه ظاهري بشري شکل چې اومده انا نه یو بل ځای نه دغه مبارکې ژبې باندې د الفاظ جري کېدل څه انا ابنو زمزم و صفا، انا ابنو محمد المصطفى، انا ابنو علي المرتضى، انا ابنو خديجه الكبرى، انا ابنو فاطمه الزهراء. دا ځان یې معرفي کول، دا ځان سره ټول اهل بیت علیهم السلام معرفي کول. څه قرآن اهل بیت علیهم السلام سره دی او اهل بیت علیهم السلام قرآن سي دا خو جدا نه دي کنه. تاسو چی ته سره یو، تاسو چی ته سره یو لا یا خنو څو ډیرو کم کسانو پیژندلو سهل سعیدي څوک باندې هغه پیژندلو څه کله د شام بازار کې روان وو او اسیری کې وو، اسیری حالات کې وو. شتو څه ته پته وي څه نن سبا دا ورځي اپیکس لوړالو کوفې نه شام ته، شام نه واپس راغلل. ځینو تحقیقاتو په مطابق څه 10 ورځې منځ کې ولګېدلې. اتیس رفتار وسان وو، 15 ورځو کې یو نو 15 ورځو کې واپس راغلل. هغه پیک چېر کې دي کړي دغه مرونه پوښتنه کړې وه ابن زیاد څه د وسیرانو باندې زه څه وکړم، هغه طریقې څه ماته راوستله. 10 ورځې تېرې شولې ښه 10 ورځې دا واقعه شوې وه. 11 په مازدیګر باندې دا قافله روانه کړې او کوفې ته ورسوله. 12 ته کوفې ته رسېدلې وه. هغوی خپل څه کوم څه رسم و رواج جاهلیت ولا کوله، هغه خوشحالۍ منام کې کوفې کې عراق کې او بیا هلته پیغام ستولو. نو زه دین څه 14 نه وروسته دغه 12 نه وروسته څه کومه د انګریزي شمار کې وشه دغه ځای کې څه کومه ده بیا سیده قافله روانه شوې ده. اوس یا نن روانه شوې ده یا بیګا روانه شوې ده. قافله چېرته؟ عراق نه کوفې نه شام ته روانه شوې ده. اول سفر ته رسېږي قومي بزرګوار منتهی اعمال کې هغه په مطابق بهار په مطابق زره نوره مقاتل په مطابق تاریخ په مطابق څه اول مشهور امانده ده بالکل معروف مشهور نه است. اول سفر ته د قافله د اسیران شام ته ورسیدل. هغه ځای کې چې کله شام بازار کې سهل سعیدي امام سجاد بزرګوار پیژندي څه دا خو دوی دا اعلان کړی څه خوارج دي خو فتح اسیره کړی دا باندې دغه پرچار د کوو او دا خلکو ته خیو څنګه پیژنه چې دا خوارج نه دا خو اهل بیت علیه السلام دي. ورته راغلو نغدې چې یا امام څه حاجت وي ویله بل حاجت خو نشته. خو دا کس حامل مبارک سر ده امام بابا ده څه ډېر د بیبیانو منځ کې د مستوراتو منځ کې اوچت کړی دی. تاسې نه معافي غواړم هغوی نه معافي غواړم
نیزه کې اوچات کړی دښته کوئ څه لغوندې کې د بیبیانو نه ریا شي ولو پیسې ویرې نه وي ویر کړه دښته څوک درهمه ویر کړه څه دا د سر وریا کړي هغه وپېژندل ویره دا خو څوک دا کار مارگی دا حجز برای دا کوای شو ویره کلویسا اغمال اون اغا سر او ساتی مخیاشه به هر حالو نگیور یا بروتو اغا پیسی ایسا وقستن اما یو بل شیخ و یو بل دیر سن رسیده کسو اغا رغلالو اغا دیر بعد رت ویلانا الحمدلله تاسو تطقم شکست ملوش والو و امام وربانده پوشو دا غریب دیر جهالت کی ستره شوید دا از ما کولو کنن دا جهالت دالش کردی اصل مرکز تو منبع ریشت اومده در طول اختلافاتو دا جهالته امام علیه السلام څخه خبر شو دا غریب جاهل دی سوی تبلیغاتو تحت تاثیر واقع شوی ورته ایدی سو یا شیخ هل قرأت القرآن تو د قرآن تلاوت کوي نه قرآن تلاوت څنګه کو ولا تو دا یاز قرآن الوستری دی سو ولا اسالكم علی اجر الا الموده فی القربى زه تاسو د رسالت اجر نه غواړم مګر د سیمه اقربو سره محبت وکړو ولا عاد يوم الوستری دی ویل هغه تاسو یو بلا یا تعالی استلا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت دا د الوستری دی ولا ادم الوستری دی بلا یا پیش کړه واعط ذل القربى حقه ان شان دي خمس ولا آیات سو ایوتا پیش کړي هیڅ هغه په دوګوش وڅو نو دو کسان تاسو اهل بیت تاسو بینونه خوارج راوستي د تبلیغ ستاسو د تبلیغات کیږي دا اعلانات کیږي کنه هغه د فرمایش کوي چې ما قسم په خپل جد بزرګوار محمد مصطفی باندې ده صدا اهل بیت میو دغه آیات او مصادیق میو ایسکا دا کیسای ووردله فورا خپل ځان د امام سجاد خو کی وګرځولو مقتل خوارزمی په مطابق لهوفی سید بن طاووس په مطابق شیخ قومی بزرگوار دغه کتاب په مطابق د څو کتابو کې څو سنن ولا کتابونه څو این ولا کتابونه دا ټول کتابو کې موالدل هیڅ هغه کله خپل ځان وګرځولو د امام په قدمو کې یزید ته خبر ورسېدلو ته د یو کاسته امام اسلام سره خبرې وشولې او دا یو ویل څه دغه کسانه چې د قاتلان دي دغه زه بیزاره اظهار کوم دغه زه بیزاره یم دغه قاتلینو باندې ما لعنت او تاسو سره ما مینه محبت ما تاسو نو پیژنئ تاسو سره معافي غواړم اس دا خبر څه عمل اون تورسلو هغه دا سره وبتلو او شهید کړل نو دا قافله د ولی باب سعاد باندې ودرېږي ځنو کسانو خو وګانټې ویلې دي که نه ګانټې څه دا ځای باندې ولاړه په شبعید نه هغه ځنه ولا ذکر کوي څو وړوکې بیبي د ترور ته یایي ګرانې ترورې زه خو ډېره ستړې شوم چې دا به د نستي ځای نه وي خبر اینو نستی ځای چی تا و نستی ځای خو خط پرېږده دا ځنه الفاظ خو ما ژبې باندې نه رسي که اشارې کې ویلی شو هغه به د توی هم څه لسونو کې ګلان و د ټولو ګلان و حتی څه د ځنه واړه بچي هم ټوله میوې رسۍ کې وشن مخکې خپله پوه شو ټوله میوې رسۍ کې څرنګې و کوم حالت کې و سو یو خدای نه خبر دی کار هغه بجاز بزرگوار سکه در درویغ ورخته ټوله ملاو کې هم ایدوی حق نشه د کوله کني نه یو درویغ پرېدا کوم کې 100% درویغ ما یو ما حقیقت وایو خو حقیقت و درویغ څه ټوله ملاو کې هم یې څه هغه کوم اصل څه شوی دی هغه دین از جوت دی هغه دین از جوت شوی دی هغه بینوال انسان نشي الله